مسواک سره غاښونه صفا کول د روزې په حالت کې دا صحیح دي. په دې صفا کولو په وجه باندې په روزې باندې هیڅ فرق نه راځي. که مسواک تازه وي او که مسواک وچ وي، که د مسواک خوند وي او که د مسواک خوند نه وي، په دې باندې نه روزه خرابېږي، نه روزه ماتېږي او نه روزه مکروه کېږي. نو مسواک یو داسې شی ده که چېرته دا کې خوند هم وي، تازه هم وي، په هر حالت کې د دغه استعمالولو کې ثواب ده، سنت عمل ده. او داسې وینه ورکولو سره هم روزه نه ماتېږي او وینه ځان ته لګولو سره هم روزه نه ماتېږي او داسې انجکشن او ډریپ دا لګولو سره هم روزه نه ماتېږي. دا تفصیلي مسله انشاءالله مخکې زه درته بیانوم چې کوم صورتو کې په روزه باندې اثر راځي او کوم صورتو کې په روزه باندې اثر نه راځي. داسې د روزې په حالت کې میک اپ لګول، ښځې دپاره میک اپ لګول او داسې کریم لګول، لوشن لګول، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. ښځې یو بل شی استعمالوي، لپسټیک، دا ښځې په شونډې باندې لګوي، نو دې لګولو سره هم روزه نه ماتېږي. خو البته ښځه د دې خیال ضروري ساتي چې د دې لپسټیک ذایقه خوند د دې ښځې حلق ته ولاړه نه شي، او که چېرته دا ذایقه یې ولاړه شي او دې خوند محسوس کړي، په دې صورت کې په روزه باندې اثر راځي. نو که چېرته هغه ذایقه محسوسه نه کړي، صرف لګولو سره د دې ښځې روزه نه ماتېږي. استحاضه یوه داسې بیماري ده چې په دا کې لمونځ کله هم نه ده معاف. لمونځ کول دا ضروري دی. او داسې د استحاضې په حالت کې روزه نیول دا هم ضروري عمل ده، روزه هم نیولی شي. او که چېرته یوه ښځه داسې وي چې د روزې په حالت کې دې ته د استحاضې بیماري راشي، نو د دغې بیماري په راتلک سره د دغې ښځې روزه کله هم نه ماتېږي. نو دا روزه بالکل صحیح ده. استحاضه یوه داسې بیماري ده چې دا د لمانځه نه هم نه دمانې او د روزې نه هم نه دمانې. که چېرته دا بیماري وي درته، لمونځ به هم کوي، که چېرته دا بیماري وي درته، روزه به هم نیسي. نو که د روزې په حالت کې دا بیماري درته راشي، بیا روزه په دې باندې کله هم نه ماتېږي. د روزې په حالت کې ګل بویول یا د روزې په حالت کې خوشبويي دا بویول، نو دا هم صحیح ده، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روزې په حالت کې د تندې د وجې نه په خپلې ټنډه باندې سړې سړې پټۍ لګول او خپل سر باندې لنده کپړه راتاو کول یا داسې خپل جسم لندول، کپړې لمدول، نو دا هم صحیح عمل ده، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روزې په حالت کې که چېرته د چا د پزې نه وینه روانه شي یا د چا د خولې نه وینه روانې شي، چا د غوږو نه وینه روانې شي، یا چا ته د بواسیر مسله وي ورته، یا څوک زخمی شي د زخم نه وینه روانه شي، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روزې په حالت کې دا یو بله مسله هم ده چې بعضې خلک داسې دي چې هغه سویمینګ پول کوي، په اوبو کې تیراکي کوي او لامبي هم خپل ډینګې ورته جوړې کړې وي، تالابونه ورته جوړ کړي وي، ځای ځای کې خپل خپل مقامات وي. نو د روژې په حالت کې سویمینګ صحیح ده، خو سړی د دې خیال کوي چې په دې وخت کې هغه اوبو د انسان حلق ته نشي ولاړې. که چېرته هغه اوبو د سړي حلق ته ولاړې شي یا په یخ صورت کې، په دغه باندې د روژې قضایي شته، کفاره نشته. نو داسې عمل لا صحیح ده، په دې کې هېڅ مسله نشته، خو سړی د احتیاط دا کوي چې هغه اوبه د سړي تیرې نشي. که چېرته اوبه تیرې شولې، حلق ته ننوتلې، په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي شته او کفاره نشته.